الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. انتهاء واجب الاحترام. علماء كرام، طلباء اعظام، منتظمين حضرات، راغلی ملمنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، د ختم نبوت عقیدہ زمون ایمان دے. د ختم نبوت عقیدہ زمون د ایمان او دین بنیاد دے. زما محترمو، اللہ رب العزت چی دنیا تا سمرا انبیاء کرام را لیگلی دی. زمون عقیدہ دا د هغې سلسلو ربی کریم د حضرت آدم علیہ السلام نکړی دا. د هغې سلسلې اختتام رب العالمین فسیدنا محمد رسول الله خاتم الانبیاء باندې کړی دا. زمون عقیدہ دا د هغې سلسلې اولنۍ کړی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دے. د هغې سلسلې آخری کړی محمدی مصطفی عربی صلی الله علیه وسلم دے. زما محترمو، زمون عقیدہ دا د هغې سلسلې د انبیاء د هغې سلسلې نه یو نبی بهر کول، د هغه نه انکار کول یا بل کس وردن کول، هغه له د نبی نوم ورکول، دا کفر دی. محترمو، بیا موږ او تاسو په خپل ایمان باندې به خپل جان قربانوو. ان شاء الله په خپل ایمان باندې به خپل اهل او عیال قربانوو. موږ ته عقیده راخورې ده، تاریخ گواه دی، تاریخ گواه دی. جنگی امامه کې 1200 صحابه کرام د دغه عقیدې لپاره قربانه شوي دي. مسلمانانو، تاسو ته پیغام را لېږلی دی، که چېرې د محمد رسول الله آقا د ناموس خبره راغله، بیا له کمزورۍ مظاهره مه کوه، بیا له بزدلۍ مظاهره مه کوه. مسلمانه 1200 صحابه کرام د شهادت جامونه نوش کړي دي. محترمو، موږ او تاسو ته عقیدت واضحه ده. حبیب بن زید مسلمه کذاب راوستو، ورته وایي گواهی ورکړي چې محمد رسول الله خاتم الانبیاء د الله رسول دی. هغه ورله جواب ورکوي: نعم، او زه گواهی ورکوم چې خاتم الانبیاء امام المرسلین د الله رسول دی. بیا وایي زما باره کې دې څه خیال دی؟ وایي کوڼ یمه، نورمه. هغه تی بار بار تپوس کوي، بدن تېنه کټ کېږي. مسلمانه، بدن تېنه کټ کېږي، بدن یې ټوکړي ټوکړي شو، د شهادت جام یې نوش کو. مسلمانانو، موږ او تاسو ته پیغام راکو، که کله د محمد رسول الله د ناموس مسله راشي، نو بیا د کمزورۍ مظاهره مه کوئ، بیا د غیرت مظاهره وکئ. موږ او تاسو ته تاریخ گواه دی، سبق پروت دی. الحمدلله الحمدلله موږ کې کالجي نوجوانان موجود دي. د 1952 تحریک دی، د لاهور خاوره، د لاهور ګیټ، دهلی ګیټ سره ځوانان قربانیږي. یو کالجي راغی، کتابونه کې ښودل، چا ترې نه تپوس وکړو چې څه کوي. هغه ورته وایي سبقونه م ډېر وویله، د عمل کولو وخت را روان دی. بهر سینې میدان ته رادانګي، سینه نیسي، په پتون ولګېدو، را وغورځېدو. پولیس راغی، را اوچته یې کړو. کالجي ورله عجیبه جواب ورکوي: ظالمہ پا پتون دیولی ویشتم، ظالمہ عشق مصطفیٰ تو سینے میں ہے، گولی یہاں مار دو تاکہ دل کو سکون مل جائے. محترم، مونکی اگر تاریخ مرایات دے تو 1952 تحریک دے. د لاهور په سرزمین باندې، د لاهور په خاوره باندې یو نوجوان منډې وهي، وایي تاج و تخت ختم نبوت زنده باد. فوجي حکومت هغه راوستلو، گرفتار یې کړو، هغه یې ووهلو، د بدن نه وینې روانې دي، زخمي زخمي حالات کې عدالت ته پیش کیږي. عدالت میجر مخې ته وردیږي. هغه وایي ختم نبوت زنده باد. مصطفی عاشقی راغستی دی، وایي ختم نبوت زنده باد. هغه وایي 1 سال قید ہوا. هغه بیا وایي ختم نبوت زنده باد. 2 سال قید ہوا. هغه بیا وایي ختم نبوت زنده باد. 5 سال قید ہوا، سلسله روانه ده. 20 سال ته قید ورسید. هغه بیا وایي ختم نبوت زنده باد. بهر یې کوي، شهید یې کوي. هغه بیا وایي ختم نبوت زنده باد. پانسی ورکوي. هغه وایي ختم نبوت زنده باد. مړه وایي دا خو لیونی دی، مجنون دی. هغه بیا وایي ختم نبوت زنده باد. ډېر مختصر دپاره یو شعر وایم: ختمی نبوت باندی سرشندم پیداییم
ز محمدي يم والله ز محمدي يم وما علينا إلا البلاغ المبين.